الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن خادم الیاس سهار دا وخت تاسو سره د ګندګار کریم کوټ نه نیغ په نیغه د ملګرو د خالد بای د کور نه. خالد بای کوم چې پسنګ کې یو نه دوه نه درې رونه خو لري د سیالو رونه او په عمر کې دغه نه مشران هم دي کشران پکې هم شته دغه نه په قد باندې دنګ هم شته دغه نه لوړ او دغه نه چیت هم شته خو هغوی د مزدورۍ نه دي. لاس او خپې یې هم شته خو په هغې کې چلن نشته عمرونه یې هم شته وجودونه یې هم شته باډیان یې شته خو په دې کور باندې یو لوډ جوړ شوی دی یو بوج جوړ شوی دی. زموږ یو خالد بای دی چې هغه په دې علاقه کې کوي دیاړي مزدوري هغه هم نن شته سبا نشته. یو ملګري راته دې کور ډیټیل ویلی د اخلاص ټیم نن راغلی دی او د دوی دا داستان د دوی دا درد تاسو ته رامخې ته کوو چې په دې کور کې ځوانان خو شته خو د مزدورۍ نه د دوی لاس او خپې سر سترګې هر څه شته خو د ګرځېدو نه دي د ګټې وټې نه دي الټه په دې کور باندې لوډ دی. د دوی دا زندګي څومره د سختو سره ده د دوی څونه ضروریات دي څومره پوره کېږي او څونه دا زندګي نیمګړې ده. د خالد بای نه هم تپوسونه کوو چې په دې هفته کې 2 دیاړیانې یا 3 دیاړیانې کړي دي دارونه خویندې څنګه پوره کوي بابا او بای هم نشته الله تعالی دې وبخي. ضرورت ته کم طرفه پوره کوي دغه نه هم تپوسونه کوو د ټول نه مخکې زنګ سر زنګ دارونه ناست دي کم چې معذوران دي هغوی نه تپوس کوه. السلام علیکم. زه راته ووایه چې تاسو خو 3 رونه یو خور معذوره ده یو ورور هم خالد بای دی هغه څه کار کوي او ستاسو د دې کور ضروریات پوره کېږي که نه ستاسو څه ته ضرورت دی ستاسو دا ژوند څنګه تېرېږي؟ یا هغه خو که جالي وي او کله نه وي یو ورځ جالي وي کې 2 نه وي زموږ ضرورت خو چې خلک چاندې کوي څه کوي څه کوي چې بس په دې پوره کوو نو زندګۍ چې کم ضروریات کې پوره کېږي که نیمګړي هم پاتې بس نیمګړي نو پوره کېږي چېرته پوره کېږي. بابا او بای هم نشته که نه؟ بابا او بای هم نه وي. ښه نن د اخلاص ټیم راغلی دی او ستاسو د اواز موږ مخ په وړاندې بوځو ستاسو وینا شته؟ زموږ ته وینا ده چې د دې نورو وروڼو په نسبت. شهید بای السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمة د ټول نه اول خو زه ستا شکریا ده کړم چې تا زموږ ځای ته راغلی بس زموږ دا حالات دی کمزوري هم ده هېڅ احواله نور نشته پلار هم په حق رسېدلی پردی ګاډی چلاو مور هم نشته بس کله په نیمه خېده کله څوک څه راولیږي کپلا کله پایدار نه ور هېڅ درک نه لګي او بس د لاس ښې ته ژوند تېروونه د دوایي ضرورت راشي یو د ګاډي لاس نه چوتلی بل د دوایي روپۍ نه نو موږ دا ډېر په تکلیف او په تاوان نقصان کړو نو الله دې اوس له زموږ د تاوان او نقصان سرته ورسوي ډېر تکلیف دی په ځای ناست یو د سکول ارمان کوو د هسپتال ته تلو مینت کوو خو الله دې اوس زموږ څه دغه وکړي بندوبست نو دا بله ډېره غټ ارمان دی بس انسان عمر له نیمګړی ارمانونه نه پوره کېږي زموږ په ژوند کې یوه هېڅ ارمان پوره نه شو نه جالي نه سکول نه خبره بس چې اوس که پیسان هم اخیستی شوه جالي شوی نو هغه هم کولی خو یو د
دوايي مینه دې ولتلی نه شو د ګاډي نه مونږ ډېر په تکلیف کې وو او ډېر ګډوډ یو نو زمونږ حالات چې باندې دې الله رحم وکړي نور مونږ بس دا د کلي کور خلک مدد وکړي او نور څه الاحوال ته رقم نه لګي یو ورور دی دا کس جیاړي مزدوري وکړي دوی رای وړي که نه نور څه درک نه لګي نو زه دغه کوم چې که څوک څه مدد کولی شي مونږ له د ګاډي څه بندوبست وکړه هغه چې دوایي له ځو نو منت کوو چې دې که خپل دغه کې ځو او که نور څوک څه مدد کولی شي نو الله څخه ښه دي زمونږ ډېره غریبي ده الله دې په هر چا خپل رحم وکړو زمونږ حالات تاسو ویل ده ستاسو د مخکې واقعه ده نو وروره دې کې نور زه څه نه شم ویلی زمونږ سره زمونږ د خور هم نسته ده او جاړې خو ډېره زیاته کوشش کوو چې د دې نه هم یو تپوس نه وکړو دا هم مونږ د خپل درد څه بیانولی شي په دې کې ډېر ملګري وایي تاسو د اخلاص په ټیم د ملګرو دا زړه ډېر زیات سخت دی زړونه زمونږ سخت نه دي مونږ هم د دې معاشرې یو دا زمونږ رونه خویندې دي درد زمونږ هم په زړه کې وي جړا ته مو هم ډېر زړه کېږي خو دا زړونه هم سخت کړي وي په زور باندې کله کله داسې ورځې راشي چې دا سخت زړونه هم وریجېږي خو بیا هم په هر در باندې جړلی نه شو کوشش کوو چې څونه په ښه طریقه تاسو ته د دې خلکو درد در وړاندې کوو خو همیشه مونږ کوشش کړی خپل درد خپل غم او خپل د اخلاص ته ټیم چې کوم یو زن کوشش دا ستاسو نه مونږ لرې ساتلی دي ځکه چې مونږ هم د دې معاشرې خلک یو دا خلک زمونږ نه مونږ د دوی نه دي خو نن د اخلاص خادمان راغلي دي استاد د اواز مخکې بوزي په زړه دي داسې سار باندې او څه مونږ کولی شو درله هغه څه وینا دي شته مخکې خپل ورونو نشي ویلی ملګرو تاسو دا واورېدې د دې د خبرې او الله تعالی دې زمونږ د پښتون قوم زمونږ د پښتون ولس او د پښتنو ژبه چې کم خلک هم وایي د هغوی په ژوند کې ډېر برکتونه او ډېر راحتونه او ډېرې خوشحالۍ راولي د دې کور ډیټیل مونږ ته د مسقط عمان نه یو ملګري رالیږلی د اخلاص ټیم د هغه په یو ټلیفون باندې راورسېدو د ټیم کسان زمونږ سره لږ دي او علاقه زمونږ ډېره زیاته ده درد ډېر زیات دی غربت ډېر زیات دی نو په یو سړي پسې ګرځېدل هغې ځایونو ته ځان رسول زمونږ به لږ د ټیم مجبوري وي خو انشاءالله چې مونږ به هر هغه ځای کې ته ځان رسو چې په کوم ځای کې د اخلاص ته خادمانو ضرورت وي د دې ورور نه مونږ تپوس وکړو خو د دې دا وینا وه چې زمونږ سره څه تعاون وکړئ څه مدد وکړئ د اخلاص د ټیم دا منشور دی مونږ کوشش دا کوو که دوی له مونږ 10,000 روپۍ 60,000 روپۍ 50,000 روپۍ به هم ورکړو 1,00,000 روپۍ به هم ورکړو خو 6 میاشتې 8 میاشتې 15 میاشتې هغه به ختم شي او دوی به بیا هم په خپل ځای په خپل حالات باندې پاتې شي زمونږ به کوشش دا وي انشاءالله د رور ته به اوس مونږ خپل ته وایو دوی به ځان له په دې ځای باندې جوړ کړي او کیبین او زمونږ به دا ذمهواري وي د اخلاص په لار انشاءالله چې مونږ به دوی له په دې ځای باندې روانو یو روزګار دا ډېر غټ کلی دی ډېر کورونه دي په انشاءالله زمونږ شاهد بھائی ماشاءالله ډېر سنجیده ډېر پوه انسان دی الله تعالی ورله ډېره پوهه ورکړې ده څه شکر د خپې نشته خو زمونږ د پښتون قوم سوال نه کړی دی نه به کوي انشاءالله شاهد بھائی له به روانو د دې کور خواته دکان یو کیبین دی به په هغې دکان کې ناسته وي حلاله مزدوري به کوي چاته به سوال نه کوي دی چې نن کومه دا خبره کوي چې زما د ډاکټر کمې دی زما د ګاډي کمې دی امید د رب ذوالجلاله چې په هغې دکان باندې به دې ځل نه دومره څه به الله تعالی ورکوي چې د دوی ډاکټر به هم کېږي د دوی روټۍ به هم کېږي د دوی د کور نور ضرورت به هم کېږي او کم روغ رور چې دی چې په هفته کې 2 دیاړیانې شته او 15 ورځې نشته او په دې سرو سترګو چې زما د دې معذورانو ورونو زما د دې خویندو مراعات پوره کېږي نه زه ورله څه وکړم نو انشاءالله د هغه سره به یو سپورټ هم جوړېږي یو سهاره به هم جوړېږي او معاشرې له به دوی داسې یو مثال ورکوي چې دوی به په خپلو خپو باندې ودرېږي دوی له موږ په دې ځای باندې روانو دکان د اخلاص تنظیم د طرف نه وتنګ انشاءالله چې څه پیسې به وباسو خو که چېرې تاسو هم په هغې کې خپله حصه چول غواړئ نو د دې کور دپاره تاسو هم پیسې را لېږلی شئ چې څونه د دوی پیسې ډېرېږي انشاءالله چې دوی دا کاروبار به وسې کېږي او د دوی د ژوند دا راحت د دوی د خوشحالۍ او د دوی د نیمګړي ارمانونه به الله تعالی د یو حده پورې د هغې دکان په سیله او ستاسو به هغې را لېږلو خوشحالو باندې الله تعالی پوره کوي انشاءالله ښه ملګرو دا وخت کې زموږ سره خالد بھائی ناست دی کوم چې د دې کور سربراه دی
او د دې رونو کشر رور دی خو دوی له خلک وایي د مشر رور مثال د پلار وي دا کشر رور دی خو دوی له ورکړی دی د پلار مینه محبت د دې دپاره یې د خپله زندګي په سخته کړې ده څونه دی د دوی ضروریات پوره کولی شي دی څه کار کوي د ژوند څونه د سختو سره د دین تپوس کوه السلام علیکم خالد بھائی وعلیکم السلام خالد بھائی دا راته ووایه چې ستا خو د سیالو چې کوم رونه دي په ډېرو امیدونه دي ډېر دغه دي او هغه معذوره دي خور درته معذوره ده بابا وابا یې شته نه څه کار کوي او د دوی د ضروریات پوره کېږي نه پوره کېږي ژوند څونه د سختو سره دی بس کله ګاډي سره کله دلته دیالي کوي بس دې چلول روان دي دیاړي هره ورځ میلاویږي کله یو کله نه دا خوشې مت دی روزګاري بډې ده دې د راسه خو ته وایې چې زه بهر ته هم چېرته مسافرۍ لم نه شم پرې ځکه چې په کور کې روز څوک شته نه دې هغه نه شو تللی بهر ته نه شو تللی کور ناست شي بیماري شي هغه ډاکټر رس لري اخوا دې وایي موږ بهر دنده کوو د دوی څونه ضروریات پوره کېږي او څونه نیمګړي پاتې بس ته پوره کېږي او ډېر پاتې کېږي لږ پوره کېږي او ډېر پاتې کېږي دې نه مخکې دې زګي ته ستاسو د تپوس دپاره کړی ستاسو د درد چا مخکې وړاندې کړی بس یو بل په ټایم خبره وکړي چې بیا څوک یې څه غم غرض ونه کړي موټونو والا راشي یو خو بل خو داسې چل به وکړو هغه به سایکلې مې کړي دي دا یې ځانله په خپله اخېستې دي په 15 زره شپږ روپۍ یې سایکل اخېستې دي سایکل یې تاسو په خپله اخېستې او دې هغوی په خپله اخېستې بس یو بل روپۍ ورکړي په هغوی اخېستې دي که د دې وخت هم زمونږ د یو ورور ته سایکل نشته بیا هم ضرورت شته دې ورته نشته دی درې ځان په خپله اخېستې دي بس 400 روپۍ ورکړي بل ورکړي بل ورکړي په هغې اخېستې دي زه انشاءالله بل ځل خو چې مونږ د ځان سره راځو نو انشاءالله سایکل به هم راوړو او کوم د دکان خبره چې مونږ تاته وکړه نو شاهد بھائی خو ماشاءالله ډېر سنجیده دی دی به تا سره ودرېږي او زه به دکان روانو که خیرې سره کوشش وکړه زر تر زر ور په دې ځګي باندې دا کیبین جوړ کړو چې مونږ راشو بلې سودا راوړو ستاسو دا روزګار روان شي بس یو بل نه ولا پیسې راځي خپل خو زموږ سره نشته چې کیبین ولا کېږي راته به وایو که چا فرق راکړي کیبین ولا جوړ نور خو زموږ خپل خالد بھائی څنګه چې ما تاسو ته وویل چې شاهد له به انشاءالله به دې ځګي باندې روزګار روانو هغه په دې ځګي باندې حلال رزق ګټي او ستا سره به سپورټ جوړېږي ستا مټې به جوړېږي نو دا کیبین دپاره که ستا څه تختې یا څه سامان مامان لګي د هغې دپاره دلته څه پیسې درکوو د اخلاص تنظیم د طرفه په دې باندې به ته کار روان کړې دی له کیبین جوړ کړې او چې کله جوړ شي انشاءالله تعالی ته به زنګ سره رابطه وکړې بیا به مونږ هغې له ټول سامان نه وړو دا د اخلاص ذمهواري ده تنظیم کومو خلکو چې دا پیسې را لېږلي دي او بیا به انشاءالله د دکان دپاره ستا سره مرسته کوي هغې خلکو ته رسوی نه ده بس الله پاک دې کامیاب کړي الله پاک دې ډېر عمر ونه ورکړي چې دوی سره دا تعاون وکړو او ډېر شکرګزار یو ښه ملګرو دا و تاسو د خالد بھائی د کور داستان د هغه د معذوره وروڼه خویندې هم تاسو ولیده امید د رب ذوالجلال نه انشاءالله چې د اخلاص په لار به دوی ته دا دکان په دې ځای د دوی دا روزګار به روانېږي او زمونږ شاهد بھائی به په دې ځای کې ځان له حلال رزق ګټي د دې خپل ورور سره به ودرېږي د دوی مټې کېږي به او د دوی چې دا کومه نیمګړې زندګي دا کومه محتاجه زندګي ده او د دوی دا یو سوچ دی چې مونږ به هم ټول عمر داسې په دې سایکل باندې دا ژوند تېرو او زمونږ هېڅ څه د ګټې وټې څه لار نشته مونږ په معاشره کې څه نشو کولی نو دا به هم تاسو وینئ انشاءالله چې راتلونکی وخت د اخلاص په لار به دا شاهد بھائی په دې ځای کې ځان له دکان کوي او د دې خپل رور سره به ولاړ وي د دې خپلو معذورو وروڼو خویندو خدمت به کوي او معاشرې له به یو داسې مثال ورکوي که خیرې سره چې زمونږ په پښتون قوم کې داسې خلک شته چې هغه معذوره دي خو بیا هم هغوی د خپل کور سهاره جوړېږي خو که چېرې مونږ د داسې خلکو سره لږ سپورټ وکړو په دې خلکو کې زګۍ شته د مزدورۍ د محنت هغه جذبه د دې خلکو شته شوق یې هم شته خو کمی دی نو صرف زمونږ لږ کمی دی چې دا خلک مونږ د نظر نه ډېر لرې ساتلي دي د کیمرامین عمر ایت سره الیاس سهار له ورکوي اجازت د الله په امان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته شاهد خانه زه درنه مونږ ښه بل ځل چې راځو انشاءالله که نه تعالی به دکان له سودا هم راوړو د خیره سره او په خپل دکان کې به ناستې مزدوري به کوې او چا ته به حریان یا محتاج نه یې ښه بس الله ستا عزت وکړه مونږ اوسه پورې سوال نه دی کړی او کمزوري نه دی الله یې څه وکړي زه بس په خیره سره وکړه چې ښه